د ګرانۍ په دې شپو ورځو کې یو سړی په خپله تنها باندې دا وظیفه وکړي دغه رنګې دی مزدوري راوالي او په خپله مزدورۍ باندې دا وظیفه وکړي. فرمایي چې الله پاک به د انسان په دې مال او دولت کې دغه رنګې په دې نوکرۍ کې دغه رنګې په دې مزدورۍ کې دومره خیر او برکت واچي چې پیسې به لږې وي او کار به ډېر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه د هر مالدار سړي ضرورت دی. دا وظیفه د هر یو غریب سړي ضرورت دی. دا وظیفه د هر جنې ضرورت دی. د هر الګ ضرورت دی. د هر ښځې سړي ضرورت دی. لنډه دا چې دا وظیفه د هر چا ضرورت دی ځکه پیسې مال او دولت د هر چا ضرورت دی او هر څوک دا وایي چې زما د مال او دولت او پیسو کې الله پاک خیر او برکت دار واچي. نو زمونږ نن وظیفه ډیر زیات سپیشل ده، ډیره زیاته مجرب وظیفه ده او په دې باندې چا عمل کړی دی ډیر زیات خوشاله دي او ډیر زیات د خوشحالۍ ژوند تیری. راځئ چې موږ هم دا وظیفه شروع کړو او دا وظیفه مخکې خلکو سره شیر کړو، مخکې را پروموټ کړو چې زموږ داسې وروڼه داسې خویندې چې هغوی هم د مالي تنګۍ د مشکلاتو شکار دي. د هغوی پیسو کې د هغوی په تنها مزدوري کې دا برکت نشته دی. کم کار چې ستا په 50,000 روپۍ باندې نه کېږي دغه کار به ستا په 5,000 روپۍ باندې انشاءالله العزیز کېږي. یاد ساته چې د الله پاک په نومونو باندې د الله پاک په خزانو باندې یقین دا محترمه پکار دی. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه کو څوک په دې طریقه باندې وکړي انشاءالله الله پاک به ډیر زیات محترمه صبر کړي. د خپلو د غیب د خزانو نه به الله پاک د انسان پر مال او دولت کې دومره برکت واچي دومره کو دې ته روزانه په کربون روپۍ لګي نو بیا به محترم او د دولت دا به ختم نشي. یو خبره کوم چې دا وظیفه باغ حلقه کوي چې کم حلقه د الله پاک په ذات باندې د الله پاک په خزانو باندې مکمل یقیني او داسې بی یقین حلقه الله پاک په خزانو باندې یقین نه کوي داسې حلقه د محترم دا وظیفه نه کوي ځکه چې ځان خپل ټایم ول خرابوي. نو د الله پاک په خزانو باندې مکمل یقین کوي او دا وظیفه کوي مکمل اطمینان سره، مکمل یکسویه سره، مکمل توجه سره د زړه نه. کله ته د زړه نه دا وظیفه کوي صرف 3 پیری ته به تماشا کوي چې الله پاک سکی الله پاک ستا مال او دولت کې څونه برکت اچي. خو د هغې لپاره محترمو شرطونه دا دي چې موږ به 15 وخته لمونځ کوو ور سره به د قرآن مجید تلاوت کوو. څومره چې ګناهونه دي غټه دا ګناهونه به پرېږدو محترمو. کله چې موږ ګناه پرېږدو او موږ د قرآن مجید تلاوت کوو دغه رنګې موږ لمونځ کوو نو انشاءالله العزیز دا وظیفه دا محترم خپل اثر ښیي. نو راځئ چې سره وظیفې طرف ته. نن زموږ وظیفه داسې ده چې موږ به 3 پیرې درود شریف وایو. چې کله موږ تنها والو یا کله موږ دیاړي وکړو یا بل ځای نه چېرته پیسې راشي موږ به 3 پیرې درود شریف وایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې وکفا بالله وکیلا وکفا بالله وکیلا وکفا بالله وکیلا 3 پیرې به موږ دا آیت مبارکه وایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې سورة الکوثر وایو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا به 3 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو او دعا به وکړې پروردګاره زما په دې رزق کې ته برکت واچې. سورة الکوثر دا ستا سورت دی ستا کلام دی. وکفا بالله وکیلا دا ستا خبرې دی ستا کلام دی. پروردګاره د خپل کلام په خاطر باندې د خپل کلام په برکت باندې زما رزق کې برکت واچې.
زما درستهان کې برکت واچي، زما مال او دولت کې برکت واچي. ان شاء الله د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک چې موږ له سره کوي دا محترم انسان سوچ نشي کولی. مکمل دهان سره، مکمل یقین سره او د الله پاک په خزانو باندې یقین، ان شاء الله العزیز الله پاک به حالات بهتر کی. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.